حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو رونو او د خپل کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پردنشینو خويندو مندو کم آیت کریمه تاسو وړاندې ما ذکر کو د آیت حواله سره تفصیلی بیان 13 هفته کې شوه دی. پروګرام دین او دنیا FM 93 باندې تاسو دا پروګرام او دغه بیان اوریدل دی. د هجری کال کم فضایل او دغه کم تاریخ او هغه تاسو وړاندې ما ذکر کړی دی. د اسلامی کال شروع د محرم الحرام نکیږي او اختتام یعنی اسلامی کال هجری کال ختمیږي په کوم میاش نو هغه ته ویل شي د ذوالحجې میاش د محرم نه شروع وشي او په ذوالحجې باندې کال ختم شي. محرم الحرام دا یو اسلامی میاشت دا او کم چې الله تعالی فرمای منها 4 حرم دا حرمت والا سلور میاشت دی پاغه کې دا محرم الحرام هم حرمت والا او تقدس والا برکت او عظمت والا میاشت دا. د اسلام نمخ کې په محرم الحرام کې په لسم تاریخ باندې د روزه حکم شوی او اغا فرض روزه وا الله تعالی فرض کړی و. د موسی علیہ السلام نواله تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې هر یو امت هر یو قوم او هر یو پیغمبر چې دنیا ته راغلی هغه باندې د یوم عاشوره روزه فرض او لازم و. بیا حضور علیہ السلام باندې هم د عاشوره د ورځې روزه نیول فرض کله چې د رمضان المبارک باقاعده د روزو حکم راغی نو بیا د عاشوره د ورځې د روزه هغه فرضیت منسوخ شو او سنتیت باقی پاتې شو. اوس د لسم محرم الحرام باندې یو مسلمان بنده روزه نیسی نه دا فرض یا واجب نه ده بلکې سنت عمل له ثواب پکې ډیر دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په محرم کې روزه نیوله په لسم تاریخ باندې نو د دین معلومه شو چې د محرم د لسم تاریخ کوم روزه ده نو دا فضیلت لري ځکه الله تعالی مخکې قومونو باندې فرض کړي وو دا غین روز تو بیا الله تعالی د رمضان المبارک باقاعده پوره د میاشت حکم راولېګو او د رمضان المبارک په وجه باندې د لسم عاشوره یوم عاشوره هغه روزه حکم منسوخ شو. ندی کې فضیلتونه شته ځکه چې حکم منسوخ کېږي بیا هم پیغمبر علیه السلام هغه روزه نیسي نو د دې نه معلومیږي چې په دې کې ډېر خیر او ډېر برکتونه پراته دي. د اسلام نه مخکې هم دا روزه وه او د اسلام د حضور علیه السلام نه وروستو او د حضور علیه السلام په زندګۍ کې دا روزه بیا هم باقی پاتې شوه. محرم الحرام ته الله تعالی ډیر زیات عظمت او ډیر لوی مرتبه ورکړی دا. حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی وای دا رمضان المبارک د روزو نه علاوه چې کومه فضیلت والا روزه ده نو هغه د یوم عاشوره یعنی لسم محرم الحرام چې کوم روزه ده هغه د رمضان د روزو نه پس د ټولو نه اوچتا او زیات ثواب والا او ډیر عظمت والا ورځ او روزه ده. د محرم د میاشتې تعلق د تاریخي واقعاتو سره ډیر تیر شوی دی. یعنی محرم الحرام د میاش په خپل جوله کې ډیر تاریخي واقعات راټولي او مونږ ته پیش کړي. د ټولو نه اولنې چې کوم غټه او عظیم تاریخي واقعا وا هغه د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت وا چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا په اولنی محرم الحرام باندې یعنی د محرم په پیل تاریخ باندې دا غوي شهادت شوه دی او دا یو لوی مرکه ډیر لویا واقعا وا او دا یو نه هېریدونکو داستان دی. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهادت څنګه شوه دی نو د
شپږیشتم تاریخو د ذوالحجې د میاشتې او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دین یو 2-3 ورځې مخکې په لار باندې تیرېده، په یو بازار باندې تیرېده، کتلې چې څوک څه کوي او څه حالات د بازار روان دي. نه یو غلامو ابو لؤلؤ فیروز نومیو، نو دو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته شکایت وکړو، وی زمان مالک مان کار ډیر اخلي او مال پیسې دون نه راکوي. عمر فاروق رضی الله عنہ تپوسو کته کار سکے، وی زه خو د لرګي نه مختلف سیزونه جوړم او چا ویلی چې د کاڼي نه مختلف سیزونه جوړم او تعالی مالک پیسې څومره درکوي، د هغې وخت تقریبا 2 دینار وی داره لا راکوي یا به کمی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ وکتل چې واقعي دله خو پیسې ښه مناسب ورکوي، چې څنګه کار دی همغه شان پیسې میلاویږي، دا خو زیاتې نه دی. نو عمر فاروق رضی الله عنہ رښتینی سړی و، هغه ورته وایي دا تاله چې څونه پیسې درکوي په دې صبر شه، دا خو ټیک پیسې دي، دا خو څه کمې نه دي، ته هسې فریاد کې. نو دې سړي ورته په زړه کې واچوله چې خطام زما طرف اونکو. نو حضرت عمر رضی الله عنہ بیا د دې سړي نه تپوس کوي ابو لؤلؤ فیروز نه، وایي ته ما اورېدلی دي چې ته ښه میچنې جوړی، د ورته وی او داسې میچنې جوړومه که تاله مې جوړه کړه نو د دنیا هر طرف ته به د هغې چرچا ورسیږي. نو عمر فاروق رضی الله عنہ ته ماله جوړه کړه، نو ده ورته یې جوړه به کوم درله، او چې دی ورته ووایي چې د دنیا ګوټ ګوټ ته به د هغې میچنې چرچا ورسیږي، نو په دې عمر فاروق رضی الله عنہ زړه مبارک کې په خپله پوه شو چې دې سړي ماله د مرګ دمکي راکړه. 2-3 ورځې پس د کور کې چاړه د زخرو ککړه کړو، په زخرو کې سنباله ایښې و. 2-3 ورځې پس راغی. عمر فاروق رضی الله عنہ مسجد نبوي شریف کې امام دی، د سحر د مانځه نه لږ مخکې راننوتې د جومات ته تیاره، هغه وخت خو بجلي او لایټ سیسټم نو حضرت عمر رضی الله عنہ جومات ته راغلی دی او ډېر په تیاره کې په محراب کې جمع ته ولاړ دی او دا ظالم دا مجوسی و، د اور عبادت به کو، دی ورته په محراب کې پټ شوی. نو دومره تیاره وه چې دی مخې ته پروت دی پټ ناست دی. عمر فاروق رضی الله عنہ مانځه ته نیت تړلی و، بیا هم ورته نه دی ښکاره شوی، ډېره تیاره وه. دې ځای کې یو مسله مشهوره د عوامو کې وي، په تیاره کې مونځ نه کېږي، نو تیاره کې مونځ کېږي. لکه وګورئ حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ دومره تیاره کې ولاړ چې په محراب کې په مصلی ورته خپل قاتل ناست یا ولاړ دی یا ملاست دی، خو ښکارېده ورته نه، او فرض مونځو نو بالکل په تیاره کې مونځ کېږي، دې واقع نه معلومیږي. بیا حضرت عمر رضی الله عنہ چې کله قرائت شروع کړی دی د رکعت په نیمه کې دغه قاتل راغلی، دغه په زخرو ککړه چاړو هغه یې د سپغوس کې ورټومبلې ده او پورې را پورې ته وتې. عمر فاروق رضی الله عنہ دغه وخت د چړې د زخرو چاړه په هغې باندې ولګېد او د دې نه بیا یو 4-5 ورځې بیماري کړې ده، ځکه چې په 26 ذوالحجه باندې حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ باندې قاتلانه حمله وشوه او بیا 3-4 ورځې پس بیا نوی کال محرم میاشت راښکاره شوه او ړومبۍ ورځو د ماسپښین په ټیم کې ماسپښین مونځ نه مخکې سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا شهید شو او وفات شو. نو دا محرم الحرام دا میاش په خپل جوله کې ډیر د خفغان او ډیر تاریخي عظیم واقعات او داستانونه راټول کړي دي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ د شهادت نه ټیک 43 کاله چې تیر شو، یعنی 37 کاله چې تیر شو، نو د کربلا په میدان کې په آل رسول باندې چاړه راښکلې شوه، د حضور علیه الصلاۃ والسلام خاندان اهل بیت قتل کړي شو او هغه شهیدان کړي شو. په هغې کې پیرودونکي ماشومان الکان جینکې اومو او دغه د حضور علیه السلام خاندان سره هم دغه ظلم او زیاتې شوی دی. نو د دې نه معلومه شوه چې د محرم دا دا د قربانو میاشت ده او په دې کې داسې واقعات مخې ته راغلي دي چې هغه د ایرولو قابل نه دي. هغه واقعات هغه هر وخت د انسان په دل او دماغ باندې پراته وي او مسلمان ته پته لګیږي چې په دې میاشت په دې تاریخ دا واقعات شوي دي.
د محرم په اولنی تاریخ باندې سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهادت شو او د محرم په لسم تاریخ کمه ته چې یوم عاشوره ویل شي نو په یوم عاشوره باندې د آل رسول په مری باندې چاړه راغلی شوی دا اهل بیت شهیدان شوی او قتل کړي شوی دي نو د محرم په دې لمن کې ډیر د خفګان واقعات پراته دي خو د دې نه دا سبق نه دی چې ګنې دا د غم میاشت ده محرم میاشت د تکلیفونو نه د ازادۍ میاشت ده سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ځان له شهادت غوښتو نو په یک محرم الحرام ورته شهادت ملو شو دا د آرزو د خواهش او د تمنا د پوره دو میاشت دا ٹھیک دا د عمر فاروق رضی الله عنه شهادت باندې مونږ ټول مسلمانان غمجن غمزدا او تکلیف کیو او مونږ په دې باندې خفه یو خدا دا چې دا خود د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خواهش او آرزو او تمنا وا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا چا تپوس کړه استاد د خاندان په باره کې کم چې شهیدان شوی دي داغوی په باره کې نو حضور علیه السلام وته فرمایلو چې د دې مرګ دا په خپل نوي د دې مرګ به د شهادت اوس هغه شهادت کله کېږي د محرم په لسم تاریخ باندې کېږي نو دا خو د حضور علیه السلام د فرمان د صداقت او د رښتینې ښکارا کېدو یو میاشت په دې کې د حضور علیه السلام فرمان صادق او رښتینې ښکارا شوی دی او دا د غم او د خفګان میاشت نه ټیک د چې په خپل جولای کې محرم ډیر د خفګان واقعات راټول کړي دي خو دې سره د خوشاله خبره شته او په کار دار چې مسلمان درې ورځې غم په غم باندې وکي او دا غې نه رستو بیا ځان له پام غلط کی سوچ او فکر بل طرف ته واړي نو ځان له د خوشاله خبره به مخې ته راوړي خپل سوچ به بدله نه یوازې د غم خبرې نه دي دې کې ډېر د خوشاله خبره مراغلي دي دې کې د غمونو نه نجات پروت ته ځان له دعا او غواړه غم به خدای پاک ختم کی نجات بدر لدر کی دا رمبنه چې الله تعالی اسمان او زمکه پیدا کړل داغې نه رستو الله تعالی د رحمت باران راورول غوستل چې رحمت باران را اوریږي نو دا الله تعالی لسم محرم الحرام باندې باران رحمت د اسمانونو د طرف نه زمکو باندې راورولې دي باران رحمت دا زمکه ته په لسم محرم الحرام باندې راورې دا ډومبې زلو د دې نه بعد بیا هر کله چې باران کیږي نو هغه الله تعالی کوي خړومبې باران د پاره الله تعالی د لسم تاریخ د محرم د دې انتخاب وکړ بعض نور تاریخی واقعات تی چې هغه د خوشاله سره تعلق ساتي د هغه انتخاب الله تعالی د لسم محرم الحرام سره کړي یعنی هغه منتخب کړي ورځ دا چې په یوم عاشوره باندې به دغه تاریخی د خوشاله کار کیږي کله چې زمکه اسمانونه پیدا شو د دین رستو الله تعالی اراده وکړه چې زه په دې زمکه کې خپل خلیفہ سیدنا آدم علیه السلام پیدا کما نو الله تعالی انتخاب وکړ د کمر وځي د یوم عاشوره یعنی د لسم محرم الحرام انتخاب وکړ آدم علیه السلام په دې تاریخ باندې پیدا کو په یوم عاشوره باندې آدم علیه السلام پیدا شو بیا پکې روح ورواچول شو او الله تعالی ورته جنتونه خودل غوستل نو الله تعالی چې آدم علیه السلام جنت ته بوزي او اته واړه جنتونه پی ګوري او دغه ځای کې خوشحالي نه د اغه د پارم الله تعالی د لسم محرم الحرام د تاریخ انتخاب وک آدم علیه السلام الله تعالی جنت ته په لسم عاشوره یوم عاشوره باندې بوتل دي بیا په جنت کې آدم علیه السلام د دنیا 1500 کال تیر کړی دي کله چې پابندي ولګید چې اوس به دغه خاص میوي او دغه خاص بوټي ته ورزیم نه نو آدم علیه السلام چې سو وخت پابندي کړو بیا ای رشوت نسیان راغې او ایرت نو شو هغه بوټي ته نږدې شو داغه په وجه آدم علیه السلام سره د خپل ژوند مرګره حضرت حوا علیه السلام سره د اسمانونو د جنتونو نه دنیا ته راولېږلی شو
آدم علیه السلام په هندوستان کې او حوا بیبي په بل ملک را کوز شو او بیا آدم علیه السلام او حوا بیبي د یو بل نه جدا وخت تیراو او یو بل پسې داسې را روان دي کم ځای کې به دوی جوختېږي او یو بل سره به ملاویږي نو په دې کې 300 کال تیر شو او دوی 300 کال کې یو بل طرف ته داسې په مزه روان دي او په کم ځای کې چې دوی ملاقات کیږي په عربو کې یو مقام دی مقام جدا دغه جدې په مقام باندې حضرت حوا علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام سره بالکل مخامخ یو غر دی دا غي د لاندې طرف نه حوا بی رورو غر طرف ته خيږي او د دې بل طرف د لاندې لمن نه رورو آدم علیه السلام د غر بر طرف ته خيږي د غر په سوکه باندې حضرت حوا او حضرت آدم علیهم السلام یو بل سره مخامخ شو دغه مقام ته سویل شي مقام جدا دغه ځای کې کتابونو لیکلي اکثر علماء دا مونږ اوریدلی او علما وای چې په دغه ځای کې حوا بی دفن د ځکه وته مقام جدا ویل شي د آدم علیه السلام او د حوا بی ملاقات وشو اوس آدم علیه السلام په خپل عمل باندې خفره چې مان الله پاک ولې دا ایره کومانه ایره ولې شو زغه بوټی ته ولې نږدې شم پاغي خفره نو آدم علیه السلام جړل 300 کال یو شان جړل دي او توبه وستل غواړي خود د توبه الفاظ ذهن کې نشتا اخر کار آدم علیه السلام ته الله تعالی ذهن مبارک ته د توبه الفاظ ورواچول پاغي باندې آدم علیه السلام توبه وستل شروع کړ هغه د توبه الفاظ سدي نو کتابونو دو روایات ذکر کړی دي یو حدیث مبارک کې راغلی دي وای پیغمبر علی السلام فرمایي چې آدم علی السلام جړل او الله تعالی ته د حضور علی السلام وسیله ورکړه او دعا کې لاس پورته ک پروردګارا د خپل محمد صلی الله علیه وسلم په خاطر ما ته معفو کو ما معاف کما او بخا وی آدم علیہ السلام چې دا الفاظ اوی نو الله تعالی ته پته دا خو امت او د الله دی بندیانو ته صرف الله تعالی خودل غواړي نو الله تعالی د آدم علیہ السلام نه تاسو کو چې ټیک د معافی غواړي معافی به حکم خدا راته اول اوای چې د امانه د محمد په وسیله صلی الله علیه وسلم په دې وسیله د رانسینګ دعا وغوښته ما خو لا حضور علیہ السلام پیدا کړم نه دی اولنې انسان ته نو هغه خو بچره پیدا کیږي دا تا دا غنوم څنګه واغښت تی څنګه پیژنې نوې آدم علیہ السلام ورته جوړل پروردگار چې په کوم ورځ باندې عربو کې میدان عرفات سره نږدې یو وړ شان وادي دا هغه وادي ته ویل شي میدان وادي نعمان په هغه وادي نعمان کې زما بدن چې کله تیار شو نو ما داسې استغفروتم اسمان طرف ته مسترګي وي او ما کې د روح بدن ترا واچو نړمبه مسترګي غړ شوې نو د دنیا په دې رنگینو په دې دنیا باندې زمان نظر چلیدل لګیدل نو د دې پوج په نظر کې ډیر قوت او طاقت او نو ما چې څنګه داسې برو قتل نړمبه می دا نړمبه اسمان او داغه نه د سترګو نظر پورې وته په دویم په دریم په سلورم داسې او اسمان نه چې په بر نظر وته نو عرش او د عرش د پاس یو لوی تخته لګیدل او په هغه تخته باندې لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا آدم علیہ السلام فرمای پروردگار چې کله مې په دغه تخته باندې اولیدل دغه لیکل مې اولیدل چې پاغي لیکل لا اله الا الله محمد رسول الله نو فورا ز په دې نتیجه ورسېدم چې په دې ځای کې الله تعالی خپل نوم سره نږدې د چا نوم لیکل دی یقینا چې دا الله ته د هر چا نه زیات خوښ او الله ته ډیر نیازبین او ډیر محبوب دی نو مو کتل چې لا اله تاسو ګوره لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک او د حضور علیه السلام د دې دواړو پاکو نومونو منځ کې فاصله او یو بل لفظ نشتا نو ما وی چې د دینه غوړه بتا ته بل سو خوښ نوي نو ما د سوالو چې پروردگار ار څوک چې دی خدا ته خوښ دی د په خاطر ما او بخو ما معاف کا نوی الله تعالی و بیا د توبه الفاظ او خدل او سو عالمان د یو آیت شان نزول دا بیانې آدم علی السلام ته چې کله د توبه الفاظ او خدل شنو هغه د توبه الفاظ سو نو هغه سورۃ الاعراف کې آیت مبارک دی دا الفاظ وته الله تعالی زله مبارک ته ورواچول
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। دا د توبې الفاظ آدم علیه السلام ته زړه مبارک کې ورواچولی شو. بهرحال چې آدم علیه السلام په هر لفظ سره توبه وسته ده، الله تعالی په کوم ورځ هغه توبه قبوله کړې ده. وی په کوم ورځ چې د آدم علیه السلام زړه مبارک ته اطمینان او دماغ ته سکون او آرام ورسید او توبه یې قبوله شوه، هغه ورځ یوم عاشورا 10 محرم الحرام. بیا وروسته د آدم علیه السلام نه نور قوم پیدا شو. د حضرت نوح علیه السلام په دور کې هغې سرکشي شروع کو. الله تعالی عذاب سیلاب پہ راوستو او هغه سیلاب دومره زیاتو چې دا ټول دنیا یې لو کړی په مخه کړی وه. په هغې کې نوح علیه السلام سره د خپلو خاص شاګردانو او د خاص منونکو خپلو امتیانو ناستو 80 کسانو او په کشته کې هغه کشته الله تعالی بچ کړی وه. نور ټول دنیا سوچ په کې هغې ټول هلاک او برباد کړو. په کومه ورځ چې د نوح علیه السلام کشته د اوبو نه په ځمکه کوز شوه او اوبه ختم شو، سیلاب ختم شو، دا یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرامو. بیا را دین وروستو د نورو پیغمبرانو واقعات او حالات مخې ته راغلل. د حضرت یونس علیه السلام تکلیف ډیر زیاتو، د مئی ګیډه کې پروتو او پاغه کې بدن مبارک کچه شو، تکلیف ورته شروع شو. نو فوراً आवाज کړ د خپل الله رب العالمین ته او په کومو الفاظ الله تعالی را بلل دي، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. په دې الفاظ باندې حضرت یونس علیه السلام الله تعالی را اوبل د مئی په ګیډه کې د کب په خېټه کې او دې الفاظ سره الله تعالی را اوبل. فرشتو د الله تعالی نه تاسو کو پروردگار د اسمان د دروازې او د چوکاټونو چیار کوي، کړهسار کوي، ماتیږي کولې. نو الله تعالی او تو فرمایل چې دنه په دریاب کې یو مئی دی او داغه په ګیډه کې دنه یونس علی السلام دی او په دې الفاظ ما یادې چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. ما په دې الفاظ یادې او دومره زور په دې الفاظو کې چې د اسمانونو د دروازې ټینګيږي نه، چوکاټونو نه ساریږي نه ټینګيږي، ماتيږي. نوې فرشتو وته پروردگار دعای قبل ہے کنو مدد کیو کنا. الله تعالی او ته فرمای چې دا په کوم الفاظ یاد کړم اوسه خامخا مدد کوم. کزه په دې الفاظ را بلل او یاد کړي نوې نو دا یونس علی السلام به د مئی د ګیډ نه د قیامت پورې مانور استي او نه د مئی خوراک کړي به په کوم ورځ باندې چې بیا الله تعالی مدد وکړو. حضرت یونس علیه السلام د کب د ګیډې نه راوویست او یونس علیه السلام ته راحت او خوشحالي میلاو شوه. دقه ورځ یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرامو. د یعقوب علیه السلام دو زامنو پاغه کې 10 زامنو ډیر لوی ظلم او زیاته او که حضرت یوسف علیه السلام ورکوټ روري د او اتو کالو دی بوتو د کنعان په یو شاړ کوي کې دی ورغورځو. د بابا توجه صرف دی یو الګته د موږ توجه نینو د حسد د وجنه خپل ورکوټ نیاز بینو خپل ماشوم رورو هغه په یو شاړ کوي کې ورواچو. یوسف علیه السلام په دغه وخت کې ډیر په تکلیف کې دی، ډیر په اذیت او ډیر کرب کې دی او دغه وخت کې الله تعالی قافلې والا را لیکلی دي او قافلې والا ته پزړه کې واچول شي چې دی شاړ کوي لورشه دی نو برو باسه. قافلې والا چې کله اوبر اوسته نو یوسف علیه السلام له جبرائیل علیه السلام راغلی چې دی ډولچې پسې اون خلو بار به اوزي. نو یوسف علیه السلام د کوی نه نجات ملو شو، د تور تم تیارونو د تکلیف نه چې نجات ملو شو. نو حضرت یوسف علیه السلام په کوم ورځ وروت دا یوم عاشورا یعنی 10 محرم الحرامو. یوسف علیه السلام ته د تکلیف نه نجات ملو شو او د عام زندگی نه زیات خوشحالی ورته ملو شو. نه نورو خلکو د خوشحالو نه زیات خوشحالی دا 10 محرم الحرام یوم عاشورا وا. موسی علیہ السلام د فرعون او دغه د لخر نه ډیر تنګو او موسی علیہ السلام سره د بنی اسرائیل ډیر تکلیفونه تیرول، پزان ډیر سخت او مشقتونه برداشت کول. فرعون دغه د مظالمونو حضرت موسی علیہ السلام تنګو. اخر کې الله تعالی موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل ته نجات ورکو. فرعون سره د لخر په دریاب باندې غرق شو، تباہ او برباد شو او د دریاب په چپو کې الله تعالی
تعالی موسی علیه السلام له سره د قوم لار ورکړله نو موسی علیه السلام ډیر خوشاله شو په یوم عاشورا باندې فرعون غرق شو او موسی علیه السلام سره د خپل قوم نجات اوموندو نو په دغه ورځ یوم عاشورا لسم محرم الحرام په دې باندې موسی علیه السلام خوشاله الله تعالی ته حکم کو د ډیر خوشاله اظهار کې نو تم او قوم ته موای چې روزه ونیسي نو په لسم محرم الحرام موسی علیه السلام سره د قومه یوم عاشورا باندې روزه ونیوه نو دا ټول واقعات دا د محرم د لسم تاریخ سره تعلق لري نو دا مونږ چې کم لسم محرم الحرام باندې خپل خوشاله کو او مونږ د الله تعالی ذکر کو الله تعالی یادو نه دا عام روز د نورو روزو پشان نه دا په کال کې چې کوم مبارک ورځ یوم عاشورا د دونه مبارک بل ورځ نشي کېده د دینه معلومه شو چې یوم عاشورا لسم محرم الحرام دا ډیر مبارک ورځ ده پدې کې الله تعالی نه او غواړه هر مراد در لپاره کوي الله تعالی نه او غواړه هر مصیبت نه در خلاصي او نجات در کوي الله تعالی نه او غواړه هر ضرورت در لپاره کوي چې تسم غواړي الله تعالی در کوي نه یوم عاشورا محرم الحرام لسم تاریخ دا نن د اتوار ورځ ده پدې کې الله تعالی یاد کا نفل او کا عبادتونو کا او پدې کې د الله تعالی نه او غواړه د امت د پاره خیر خواخي او د امت د پاره خیر او برکت او غواړه او د خپل اهل اسلام مردگانانو د پاره مغفرت او غواړه د خپل ضرورتو د پاره د پوره کېدو سوال د الله تعالی نو کا خپل خواهشات د پوره کېدو شرعي خواهشات پوره کېدو د پاره الله تعالی ته جوړه خورکه هر یو مراد تعالی الله تعالی بیا پورا کوي نن محرم الحرام لسم تاریخ او یوم عاشورا دا 6 جولائی 2025 ته او 10 محرم الحرام 1447 هجری کال له پدې باندې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی کچا په د روزي وسو او روزه اونیوا الله تعالی بدل د تیر شي ټول کال واړو ټول ګناهونه معاف کی او بل حضور علیہ السلام فرمایل ک په دې ورځ باندې چا په خپل ځان او په خپل اهل او عیال باندې فراخي د خپل وس مطابق وکړه خرج خوراک معمولی شان فراخي وکړه اوس د دې فراخي نه دا مراد نه چې غنی ته په دنیا له دعوت ورکې نه خپل ځان له فراخي کو په خپل بال بچ باندې د خپل استطاعت مطابق فراخي کا داسې فراخي کله ملمه چې کور ته راشي او غته مختلف سيزونه خلق مخ کې کوي او همدغه شان نن ته د خپل ځان په خپل ملمستیا او کا الله تعالی به آینده ټول کال پتا باندې فراخیو کی چې دا څنګه د نن اوکړل الله تعالی به د دین خپل پتا ټول آینده کال تیری نن ځان باندې فراخیو کې کچا د ماسپخین په ټیم کې کړي چا د سار ناشته په ټیم کې څوک د مازیګر چایو او څوک ماخام روزماتي ټیم کې نور پرې وته ټیم کې پزان فراخیو کې په خپل اهل اسلام خپل خوچا گاونډیانو باندې کې خپل اولاد باندې او کې یقینو چې دومره فراخي به تاوان الله ټول کال کوي نو موږ بسونه تاوان کوو دا یو بهترین سودا د الله تعالی سره کوم د 1000 روپو د خپل ځان ملمستیا وکړه نو نن د او غټل نن د او لګولې را روان ټول کال به الله تعالی د دغه نزيات پتا مفتو کې فراخي کوي او بسیار خوراکونه بدر کوي نو دا خو ډیره اسانه سودا ده د یویر وځي غټل او ټول کال به خوري او مفتو کې به خوري نو پزان فراخي وکي او پدې کې خیراتونه دیګونه باندې کول الواغانه په خول او شربتونو سبیلونه لګول دا په اسلام کې نشتا او نه اسلام د دې خبرو حکم ورکړی دی اسلام چې سویل دی هغه صرف دومره دی چې پزان او په خپل بچو باندې فراخي او کزیاتی د اسلام نه وي چې ته بچم گاوند لداوت ورکې او ته بدیګونه باندې کې او شربت او سبیلونه بلګي دا دروغ دی پدې کې د اسلام اس صدا سے اشاره نشتا البته دومره رته چې ځان له کوم فراخي وکړه نو کله کله مونږ باندې هغه سيزونه زیات شي نو چې هغه زیاتی ته غورځي نو نه ګناه د رزق توهین مکه غورځوه ما بلکې گاون لور کا خو کې دی رور دی خور دا یا داسې نور څوک رشتہ دار دی یا اسی گاونډیان دي او دا فراخي په گاوند باندې چې کې دا به تعالی فائدہ درکې او دا د نن ورځ سره تعلق غوړې نه ساتي بلکې حدیث مبارک کې راغلی دی غالبا چې په مشکات شریف کې دا حدیث مبارک تیر شوی دی حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې تاسو سالن پخوي اے د امت زنانو او یا نارینه چې سالن پخوي نو هغه ټول ته د حضور پیغام دی تاسو چې کلم سالن پخوي نو په هغه ورځ په
سالن چې کله پخېږي په هغه سات ورته یو سمسې یا یو پیالې اوبه زیاتې په دې نیت ور واچوه چې دا به زه ګاونډ ته ښوروا کم از کم لیږم یو پلیټ سالن به لیږم نو که کمیږي نو یو ګیلاس یا یو پیالې یا یو سمسې اوبه دې ورچولې ښوروا دې زیاته کړې ده که سالن نه وي صرف دغه ښوروا خو به ګاونډ کې ورولېږم نو د صدقې بهترین انداز دغه دی نو تاسو نن یوازې نه ټول کال دا روټین ځان له جوړ کې چې کله هم څه پخوئ نو یو سمسې یا یو کپ او یو پیاله اوبه پکې زیاتې په دې نیت ورچوئ چې دا به زه ګاونډي کره لیږم نو دا یو بهترین خیرات او بهترین صدقه ده الله پاک به درنه قبلی اجرونه ثوابونه به درکوي د 10 محرم الحرام حواله سره دا راغلی دي وای چې په دې تاریخ باندې غسل وکړي نو ټول کال به نه بیمارېږي نو دام دروغ دي وای په سترګو کې رانجه واچو نو ټول کال به د سترګو خوږ درله نه راځي دام دروغ دي د دې اسلام سره حقیقت سره تعلق نشته کمې خبرې رښتیا وې ستاسو وړاندې مې ذکر کړي او چې کمې دروغ یا مې راته ووایي چې دا دروغ دي په دې خبرو دی الله پاک تاسو مونږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي او الله پاک دې زمونږ هر مراد زمونږ جولای کې راواچي زمونږ په حق کې دې الله پاک د هر چا زړونه مهربانه کی د هر چا زړونه دې الله تعالی نرم کی او د هر چا په زړونو کې زمونږ په حق کې الله تعالی د خیر او د خوشحالو فیصله راوستل کی الٰه العالمین زمونږ ګناه خطا مونږ ته معاف کی پروردگار مونږ ډیر ګناهګار خطا کاریو خو پروردگار استا د رحمت صادر ډیر فراخه دې په مونږ هغه د رحمت صادر راخور کا او زمونږ ګناهونه خطاګانې مونږ معاف کا زمون خیر او برکتونه نصیب کا د 10 محرم چې کم برکت ته د یوم عاشورې کم اثرات خپل هغه ټول زمون په زندګو کې راوستل کا یا الله زمون زړونه مطمئن کا زمون زړونه خوشاله کا زمون د دماغونو پریشانه او ټینشن دغه تکلیفونه لری کا الٰه العالمین زمونږه زندگی فراخ او ډیره د آرام او د سکون کا د چا زندگی ګډه وډه د الله پاک ته ولا سم کې ته ولا خپل کې د چا اولاد دی الله ته په د اولاد رحم کې د چا ضرورت دی الله ته ولا ضرورت پوره کې د چا رښتې نه دي شوی الله ته بهترین رښتې نصیب کې د چا چې کم اسلامي او شرعي خواهش یا الله تا ته مونږ جوړې خوري کړې دی الله دغه اسلامي او شرعي خواهش زمونږ ټول پوره کې یا الله زمونږ په حال باندې رحم او کرم کې پروردګار مونږ ته نه خیر او برکت غواړو ستا حبیب چې تا نه کم خیر او برکت غوسته دی هغه خیر او برکت مونږ لرا کې او کم شر نه امان غوسته دی الله مونږ تم د هغه شر نه د هغه تکلیف او فتنه او فساد نه امان راکې یا الله زمونږ د ملک اسلامي نظام راوستل کې اسلامي نظام دراتلو په لار کې کم رکاوټونه او خندان دی هغه ته ختم کې یا الله په نور اسلامی دنیا کې اسلامی نظام راوستل کې په دې تمام دنیا کې څومره مسلمانان په تکلیف کې دی هغه تکلیفونه ختم کې څومره مسلمانان قیدیان دی الله پاک با عزت طریقې سره رهایی نصیب کې د دعا چل الله ناراضي الله پاک تا نه به مونږ څنګه سوال کو ته زمونږ په زړونو باندې خبردار علیم بذات الصدور ذات دی الٰه العالمین زمونږ په زړونو کې په سینو کې رازونه پراته دي بعضی رازونه بداسي چې څوک به هم چاته ښکارا کول نه غواړي صرف هغه بستا او د بنده ترمنځ راځي الله د هغه رازونو حواله سره مونږ ته د مات کچولونه خوار کړی دي خپل جولیم درته خوري کړی دي الله زمونږ هغه شرعي خواهشات هغه ضرورت پوره کړه چارانه دعا غوسته د الله ته ول خیر ورکي او چې چا دعا نه غوسته غیلم خیر ورکي الٰه العالمین سوک بیمارانی شفای کامله عاجله د نیک عمل لپاره نصیب کې او سوک وفات شي اهل اسلام مردگانان پروردگار ټول او بخي د ټول قبرونو گلزار او د جنت باغچې وګرځي والد محترم میں په دعا کې یاد کې الله پاک قبر باندې خصوصي انوار او رحمتونه نازل کې تمہارا پلار قبر د جنت باغچې وګرځي او د ټول اهل اسلام مردگانانو قبرونو کې انوار داخل کې اخر وخت کې بجبدا کلمه راوستل کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم